بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا. دا سورة مریم د مریم بی بی قصه پکې الله ذکر کړی دا د حضرت عیسی علیه السلام د مور چې الله پاک بغیر د پلار نه عیسی علیه السلام پیدا کو د حضرت مریم بی بی نه دا واقعا پکې ذکر شوی دا. مکی صورت ته او دوکم سل آیتونه دی پکې شپږ رکوګانې او مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمای چې مخکې د توحید خبره تیره شوله دغه صورت په آخر کې دلته د الله توحید بیان کیږي چې ګوره زکریا علیه السلام چې هغه یو عظیم پیغمبر دی لیکن هغه محتاج دی هغه د الله نه سوال کوي او الله ته وی چې خدای پاک مالا زوی راکړي چې د دین دا کارو کې زمانه رستو د دین دا مهنت بیا هغه سنبال کی. نو زکریا علیہ السلام الله ته محتاج دی. او مولانا احمد علی لاهور رحمت الله فرمایي چې سورۃ مریم لنډه خلاصه بس دا چې د عیسی علیہ السلام په باره کې چې چا غلط عقیده قائمې کړې دي چې څوک عیسی علیہ السلام خدای دی څوک د خدای زوی دی. نو سورۃ مریم کې دا غي خیالات او د هغه عقیدو الله پاک اصلاح کوي چې عیسی علیه السلام ګوره هغه د خدای زوی نه دی څنګه چې یحیی علیه السلام الله پاک په خپل قدرتونو سره پیدا کړ. نو دا رنګ الله پاک عیسی علیه السلام په خپل قدرت سره بغیر د پلار نه پیدا کړ. نو چې څوک یحیی علیه السلام ته خو خدای څوک نه وي کنه او نو د خدای زوی وي نو عیسی علیه السلام ته بیا سره پر د خدای زوی وایي یا ته خدای وایي. او د وړاندې بس رکوع لنډه خلاصه دا ده چې په دې کې د یحیی علیه السلام د پیدا کېدو تذکره کیږي او دا خبره ذکر کیږي چې هغه خلاف معمول پیدا شوی. یحیی علیه السلام چې پیدا کېدو نو مور پلار ډېر بوډاګانو لیکن بس الله پاک پیدا کړ په خپل قدرتونو سره. نو چې څنګه هغه خدای نشي کېدی نو عیسی علیه السلام د څنګه دا سوچ کوم دی بیا خدای وایي هغه الله پاک په خپل قدرتونو سره بس پیدا کړ بغیر د پلار نه. بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد. الله عالم نه په مراد د دې دا حروف مقطعات دي. جمهور علما دا چې بس د دې علم صرف الله پاک ته دی او نبی علیہ السلام د الله پاک د دې علم ورکړي او ان شاء الله موږ په آخرت کې د دې حروف علم خدای پاک راکړي. خو دنیا کې چاته معلوم نه دی الله په پوهه دی. ذکر رحمت ربک عبده زکریا الله ودا غ تذکرہ دا ذکر دې دا مهرباني کول د پروردگار صاحب خپل بندا زکریا علیہ السلام باندې. الله ودا یو قصه ته ذکر کوم چې الله په رحم وکړ په زکریا علیہ السلام او کتابونه لیکي چې زکریا علیہ السلام ترکانو نو دا عیب نه دی ترکانې کار کولا پیشې میشي چې کوم جایز کاری کنه نو دا څه شرم نه دی. الله پیغمبر هم ګرځولیو او هغه مهرباني په الله پاک کله کړی و اذ نادا ربه نداء خفیا. په هغه وخت چې هغه आवाज کړو خپل پروردگار ته هغه आवाज پټو ینه دعاګانې غوښتې وي په خپل کوټګۍ کې او د عبادت خانه کې او پټ پټ دعاګانې کولې. تفسیر جلالین وی نداء خفیا پټ आवाज کړي دعا کوله د شپې چې کوم دی د شپې په ټیم کې چې خلک عام طور ودی او بل علماء چې په پټه دعا یې ځکه کوله چې دا شاته کوم دعا را روانه ده کنه چې خدای پاک مال زوی راکړي نو دوی خو بوډاګان شي نو په پټه دعا کوله چې خلک مې ملامت نه کړي هغه چې بوډاګان سوالونه کوي چې خدای پاک موږ له بچی راکړي نو بیا په خلک هم په ملامت یاوي. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. أغويلو إذ ما پروردگار پیشک از چیما کمزور شوی دی اډو کی زما وهن العظم مني هر اډو کې چې اډو کې کمزور شي نو ټول بدن کمزور شي کنه. واشتعل الرأس شيبا او پړک وهله سر زما په اعتبار د سپینوالي یعنی سر مې سپین شو اډو کې مې کمزوري شو. دا خپل عاجزي کوي
ولم اكن بدعائك رب شقيا او نه مشوي زه په دعا غوښتو زماستانه اے پروردگارا چې اوسه پورې ما تا نه کوي دعاګانې غوښتې دي نو نیم ګرځېدلې د په هغې کې شقیا ناکام اوسه پورې خدای پاکه زه ناکامه شوې نه یم تا زما دعاګانې قبول کړي دي نو دا را روان دعا مې خدای پاکه قبوله کړي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا او بشک زه یریګم الموالی د تر زامنونه من ورائي زما نشاتا الا تر زامن زما خوشتا خو زما شاته به دوی د دین کار پوره ونه چلی هر پیغمبر سره د نیک انسان سره د جیدادونو فکر نه ان د مالونو بلکې د دین فکر وسره وکانت امرأتي عاقرا او زما دا بیبي چې دا عاقرا دا شانده دا یعنی بچی ندی شوي د هغې نوم اشیاع دی یا ایشاع بنت قافوس بیبي مې د هغې بچی نه کېږي وفهب لي من لدنك وليا پس راکې ما ته د خپلو خزانو نه د خپل طرف نه خدای پاکه ما ته راکې ولیا یو زوی یو وارث یو زوی خدای پاکه ما ته راکې چې هغه د ما وارث شي او د انبیا علیهم السلام وارث شي نو دا خبره بیا بیان شوې ده چې د پیغمبرانو ګوره میراث نه وي انبیا علیهم السلام چې وفات شي نو چې کوم مال سره پاتې شي نو هغه د ټول امتي په بیت المال کې هغه داخليږي د پیغمبرانو میراث نه نو دلته کې دا میراث نه یادي چې خدای پاک ارمان ازمه کې پاتې کیږي او زوی لاله راکې خلک چې میراث نشم کنه دغه نه وي او یو خدای موږ پښتنو پلان کې وی میراث ته لوریانې به وي ا دې وینه دا میراث ته نو حالانکه هغه وارثان دي کنه نو د پیغمبرانو سره جیدادونو دغه فکر نه وي ځکه د هغوی میراث نه وي خدا د علم هغه میراث یادي چې خدای پاک زه خو پیغمبر یم د دین کار کوم او کېدای شي د ما د تر زامن پوره بیا هغه کار ونه کړي نو ما له یو زوی راکړي نو راکې ما ته د خپلو خزانو نه د خپل طرف نه یو ولي یو زوی یرثني و یرث من آل یعقوب چې هغه وارث شي زما نو ما ته د علم د دین د علم هغه میراث هغه ته میلاو شي ويرث من آل یعقوب او هغه وارث شي د اولاد د یعقوب علیه السلام یعقوب علیه السلام په اولاد کې کوم پیغمبران دي نو د ټولو پیغمبرانو لکه وارث شي په علم کې وجعله رب رضیا او وګرځوا خدای پاک هغه لره اې د ما پروردګارا رضیا پسندیده یعنی خدای پاک زوی لره راکې او هغه پسندیده وګرځوا چې ستا په دې باندې غوړی ته تې راضي عمل کوونکی وي عالمي داسې زوی لره راکې چې عالم یې عمل هم کوي او ستا په فیصلو باندې راضي وي نو دا دعا یې وغوښتله ګوره الله د محتاجه دی که نه د بچو دعا یې د چا نه وکړه د الله نه یې وکړه چې خدای پاکه ماله زوی راکړي نو الله پاک ورته وایي وحي وتراله یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا ای زکریا بشکه مونږ زیری درکو تا ته د یو هلک چې نوم به یحیی وي نو مخکې نه ورته هغه نوم وخو چې دا نوم به ولږدي لم نجعل له من قبل سمیا مونږ نه دی ګرځولی د ده دپاره مخکې د ده نه سمیه همنامې یعنې ده په نوم باندې بل څوک تېر شوی نه دی نوم له یحیا کېده او سمیه دا مطلب هم دی چې د ده چې کوم الله پاک دله کوم خاص کمالات ورکړي نو د ده په شان دی یعنی مشابه او د ده سره شریک په هغې صفتونو کې څوک نشته خاص صفتونه الله هغه له ورکړي لم نجعل له من قبل سمیه چې ما نه دی ګرځولی د ده لپاره مخکې د ده نه سمیه څوک مشابه په خاصو کمالاتو کې قال دوی رب انا یکون لی غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وإذا ما ربا سرنګ به پیدا شي د ما لپاره الک وكانت امرأتي عاقرا او حالانکه زما بیبي چې کوم دی هغه شنډه ده د عمر نه په خره عاقرا بچی نه کېږي
د دوه کم سلو کالو په عمر کې وه. وقد بلغت من الكبر عتیه او زمره سدریما د بوډاوالي نه عتیه هغه کمال بوډاوالي ته ډېر سخت بوډا شوی ما عتی هغه ته وی چې دا اندامونه سموچ شي وي دا پټه دا اډوکی سموچ شي وي زم بوډا شوی ما شپږ شل کاله عمر وو او بیبي می چې کم دی د دوه کم سلو کالو ده. نو خدای پاکه ستا قدرتونو کې خو ارته شته خدا څنګه به وي مونږ به ځوانان کېږو او که نه بوډاګان به یو او ته به ما د زوی راکې. قال الله ته وفرمایل نو ملایکې په واسطې قال ملایکې ورته وی کذالک خبر هم دغه رنګې ده ان دغه شانتې به تاسو یې بوډاګان به یې او الله به در زوی درکړي. قال ربک هو علی هین ویل دی پروردګار ستا چې دا زوی درکول په ما باندې آسان دي. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا او تحقیق سره ما ته پیدا کړی وي مخکې د دینه د یحیی علیه السلام مخکې ولې ته ما پیدا کړی نه نو ستا زوی هم پیدا کوې شم که نه. ولم تك شيئا او نوې ته هېڅ شی یعنې ته بلکل نشوې نو چې ته مې پیدا کړې زکریا علیه السلام ته وي نو دارنګې تا زوی هم در کوې شم که نه. نو د دې وجه د الله د رحمت نه نا امیده کېدل پکار نه چې د چا اولاد نه وي نو دعاګانې غوښتل پکاري. قال رب اجعل لي آیه زکریا علیه السلام ووی ای زما پروردګاره وګرځوه زما دپاره نښه په دې خبره چې زما بیبي امیدواره شوله یوه نښه راله مقرره کړه چې خدای پاکه خوشحالېږم او ذکر و اذکار کې نورم چې کوم دی سیواوالی وکړم. قال الله ته وفرمایل آیتک الله تکلم الناس ثلاث لیال سویا وی نښه ستا دپاره هغه دا چې ته به خبرې نه کوي د خلکو سره 3 شپې او دارنګې بل ځای کې راغلي 3 ورځې او 3 شپې به خبرې نه شي کولی سویا په دې حال کې چې ته به صحیح چاړه به نه یې خو بس عام خبرې به نه شي کولی ذکر و اذکار به کوی شي مونځ به کوی شي لیکن خبرې به د عامو خلکو سره کوی نه شي. نو دا به ستا دپاره نه ښیي ستا بیبي چې کوم دی هغه امیدواره شوله نو بس بیا هغه ټایم را ورسېدو بیبي امیدواره شوله. فخرج على قومه من المحراب فاوحى الیهم ان سبحوا بکرة وعشیا پس را ووته په خپل قوم باندې هغې خپلو ملګرو ته من المحراب د جومات نه او محراب هغې کوټګۍ ته وایي د عبادت خانې هغې خپل عبادت خانې نه راووت. فاوحى الیهم پس اشاره یې وکړه هغې ته هغې ملګرو ته اشاره وکړه څوک وي په ځمکه یې ورته لیکل وکړه امام مجاهد وي ان سبحوا بکرة وعشیا دا چې پاکي بیانوئ سهار او بېګا یعنې به د الله ذکر کوئ. فاوحى الیهم ان سبحوا بکرة ذکر و اذکار وې کوئ هغوی ته وي او ان سبحوا دا معنا چې منځونه کوئ بعضې وایي چې په هغې ټایم کې د سهار مونځ او د مازدیګر دا مونځ وی منځونه کوئ خپل نو داسې په اشاره یې ورته وویې لکه خبره یې نه شو کولی دا یې علامه وه. او بل بیا الله پاک یحیی علیه السلام وله ورکړو بیا الله پاک یحیی علیه السلام هم پیغمبر کو الله هغه ته حکم وکړو یا یحیی خذ الکتاب بقوه ای یحیی ونیسه دا کتاب تورات په قوت سره ښه په کوشش سره یعنې په دې باندې په خپل هم عمل کوه نور خلک دې ته رابله ګوره الله پاک هغه پیغمبر کو په خپلو قدرتونو سره الله پیدا کړ یحیی علیه السلام. وآتیناه الحکم صبیا الله ما ورکړو هغه ته الحکم هغه پویا هغه فیصلې کول الله ما هغه قوت ته فیصلو ورک خلکو له فیصلې هم کولی شي. وآتیناه الحکم الله ما ورکړو هغه ته حکم هغه پویا هغه فیصلې کولو هغه قوت صبیا په دې حال کې چې وړي کېو په وړوکوالي باندې الله پاک هغه ته هغه پویا ورکړه څوک وي پیغمبري وله ورکړه. وآتیناه الحکم صبیا د دې وجه ابن عباس یې فرمایي که نه چې څوک د بالغ کېدو نه مخکې قرآن ولولي من قرأ القرآن قبل ان يحتلم فهو ممن اوتي الحکم صبیا چې څوک په وړوکوالي قرآن مجید زده کړي که نه نو دا هم هغه کسانو کې داخل شو چې په وړوکوالي وله الله پویه ورکړي
نو د دې وجه نه ماشومانو باندې سبقونه ویل پکاري، حفظ تکې نه ول پکاري، علم تکې نه ول پکاري، څنګه چې یحیی علیه السلام نه الله پوهه ورکړه. وآتیناه الحکم صبیا، او الله هغه ته ما ورکړی و حنانا من لدنا وزکاه، زړه هغه نرمي مې ورته ورکړې وه د خپل طرف نه، زړی باندې ډېر نرم و، د آخرت فکر پې ډېر غالب و، هر وخت به یې ژړا کوله. وزکاه او پاکي، هر پیغمبر پاک وي، الله پاک هغه ته ما پاکي ورکړې وه. وکانه تقیا، هغه ډېر متقي پرهیزګار وبرا بوالدیه ولم یکن جبارا عصیا، او احسان کوونکی او د مور پلار سره، او نو هغه جبار متکبر عصیا نافرمانه. یحیی علیه السلام متکبر نه و، نافرمانه نه و. الله پاک وی په هغه باندې سلامونه دي کله چې پیدا کېده او چې کله وفات کېده او چې کله دوباره جمع کېږي، نو په هغه باندې سلامونه دي، په هغه باندې سلامتیا ده. هغه حدیث کې مرادي چې کله پیدا کېده دا ماشوم چې پیدا شي که نه دا آواز وکړي دی وجاړي، دا شیطان په سکونډه راولګي چې ګورم به سره دنیا ته خورالی. نو الله پاک یحیی علیه السلام د هغې نه بچ کړی او دارنګې چې وفات کېده وسلام علیه یوم ولد، الله وي سلامتیا وه په هغه باندې په هغه وخت چې هغه پیدا کړی شو، شیطان له ګوتې ورنه وړي. ویوم یموت، او په هغه وخت چې وفات کېده. ویوم یبعث حیا، په هغه وخت چې پورته کړی کېږي جم دی. واذکر فی الکتاب مریم، دا د سورت مریم دویمه رکوع، د دې بس لنډه خلاصه هغه دا چې د عیسی علیه السلام د پیدا کېدو واقعه په دې کې ذکر کېږي، او دارنګه عیسی علیه السلام چې کوم تعلیم ورکړی دی او کوم نصیحتونه یې کړي هغه په دې کې ذکر کېږي. الله فرمایي واذکر فی الکتاب مریم، او ذکر کا بیان کا اے نبی علیہ السلام دی خلقو ته خپل امت ته په دې کتاب کې قرآن کریم کې قصه د حضرت مریم علیه السلام د مریم بیبي قصه ته بیان کا. اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، په هغه وخت کې چې هغه ډډې ته شوه د خپل اهل نه، د خپل کور باندې هغه ډډې ته شوه. مکانا شرقیا، په هغې مکان کې چې هغه مشرق طرف ته و، نور خاته طرف ته و، نو هغه داسې ډډې ته شوله. نو څوک وي د غسل دپاره غسل یې کو، داسې ډډې ته لاړه، څوک وي نه د عبادت دپاره. او په دغه ټایم کې بعضې علما وي 14 کالو په عمر کې وه یا 15 کالو په عمر کې وه. فاتخذت من دونهم حجابا، پس را ونیسه او راښکته که هغې د هغې خلکو نه هغې طرف ته، من دونهم د هغوی نه مخې ته، د خپل اهل کې چا کې اوسېدله کوم ځای کې، نو راښکته که دی من دونهم د هغوی مخې ته حجابا یو پرده یې راښکته کړه، لکه یا یې غسل کو یا یې عبادت کو ځان له. نو په دغې ټایم کې الله پاک جبري علیه السلام راولېږو. نو که غسل یې کو نو بیا کتابونه ګوره لیکلي ښه تفسیر جلالین هم لیکلي، نور تفسیرونه لیکلي چې غسل یې وکړو، کپړې واغوستلې، نو پس د هغې نه جبري علیه السلام ورته ښکاره شو. لکه دا کتابونو لیکلي ښه چې یو ځای کې زنانه سرتور سر قدر لګي، هلته کې فرشتې نه راځي، د رحمت فرشتې. نو د دې وجه نه چې هغې کپړې واغوستلې، د هغې نه پس جبري علیه السلام بیا راغلی دی. فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، پس راولېږه مونږه الله وي هغې طرف ته خپل روح القدس، جبري علیه السلام مې راولېږه. فتمثل لها بشرا سویا، پس متشکل شو، په شکل کې راغی هغې ته د انسان برابر انسان، د ځوان انسان په شکل کې هغې ته راغی. نو هغې وي دا څوک انسان دی؟ قال دا غي وی انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، بشک ز پناه حاصلون پر رحمان سره ستانا، ان كنت تقيا کجته متقی پرهیزګارای، کته پرهیزګارای کنه خو بیا ته پر رحمان سره ستانه پناه حاصلوم، او ته پردې انساني پردیش سړی، نو که متقی نه نو بیا خو چې کنه پرهیز هغه پناه حاصلوم،
خو که پرهیزګاران یې که نه نو بیا هم چې کوم دی په الله سره یعنې ستا نه پناه حاصلوم. قال انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا. نو تفسیر قرطبي کړي چې داسې وي چې د په رحمان سره پناه حاصلوم. نو وی جبرئیل علیه السلام داسې رستو شو لکه د رحمان نوم د الله نوم یې واورېدو داسې ډډې ته شو. قال هغه ورته ووي انما انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا. خبره دا ده وی زه استازی او فرشته یم د پروردګار ستا د پروردګار طرف نه یو استازی راغلی ما الله را لېږلی ما د الله په حکم لاهب لك غلاما زکیا چې درکم تا ته یو الګ پاکو ان د الله په حکم چې ستا په دې ګریوان کې زه پوکې وکړم او تعالی بیا الله پاک په خپل قدرتونو سره الګ درکي. دې لپاره الله را لېږلی ما. قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيا. هغې ووي چېرته کېدی شي زما دپاره الګ ولم يمسسني بشر حالانکې ګوتې نه دي راوړي ما یو انسان یعنې زه واده شوی نه یم. ولم اکو بغیا او نه یم زه بدکاره. نو زما الګ په څنګه وشي؟ نه مې نکاح کړی نه مې ګناه کړی. قال هغه ورته ووي کذلک خبره هم دغه رنګې ده خبره هم بس دغه رنګې ده او تا چې کوم دی نه واده کړی دی نه دی بدکاري کړې خو الله پاک ته دا اسانه ده. قال ربک هو علی هین. ویلی دی پروردگار ستا چې دا الګ درکول علی هین په ما باندې آسان دي. نو دا الګ به درکوم دی به پیدا کوم. ولنجعله آیة للناس ورحمة منا وكان امرا مقضیا. او د پاره چې مونږ وګرځو دغه الګ او دغه عیسی علیه السلام مونږ وګرځو آیة للناس هغه نه د خپل قدرتونو د خلکو لپاره او رحمت وګرځوم زما د طرف نه ان د الګ په پیدا کومه چې دا زما د طرف نه به یو رحمت شي د خلکو لپاره یو پیغمبر به وي او زما د قدرتونو یو نښه به وي چې الله پاک بغیر د یعنې خاون نم چې کوم دی هغه زوی ورکوي شي. خدا ګوره د الله هغه قدرتونه دي او دا خلاف عادت د الله پاک عادت مبارک دا دی که نه چې نکاح وشي نو د هغې نه پته الله پاک بچي ورکوي د ښځې او خاوند. خدا کله کله خلاف عادت الله پاک داسې یو کار وکړي خپل قدرتونه ښیي. نو د دې وجه نه مولانا چې د فرید تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې کم کار خلاف عادت دي که نه نو د هغې دعا به ګوره څوک نه کوي. لکه اوس یو زنانه ده هغه بس واده شوې نه ده او دا دعاګانې کوي چې خدای پاکه بس ماله زوی راکړي چې څنګه د مریم بیبي له ورکړی نو دا ګوره دعا غوښتل دا ناجایز دي. دا خو به د الله په خپل یو قدرت هغه علامه ښکاره کړه. لکه څنګه چې اوس یو سړی هسې ناست دی او ټک کار نه کوي او هېڅ نه کوي او دی وي خدای پاکه بس ماله امتحان دپاره تیاری نه کوي او خدای پاک ما په امتحان کې کامیاب کړي نو دا ګوره بې ادبي ده. لکه محنت په خپل کوي. ولنجعله آیة للناس ورحمة منا وكان امرا مقضیا. او دا پیدا کول د بغیر د پلار نه امرا مقضیا دا یو خبر ده چې دې فیصله کړې شوې ده. نو جبرئیل علیه السلام ورته داسې وي چې دا فیصله به شوې ده. نو د هغې نه پس کتابونو لیکي تفسیر مظهري چېرې د هغې د کمیس چې کوم دی په هغې لستونې کې هغه پوکل وکړو یا د هغې په هغې خوله کې داسې پوکل وکړو یا د لرې نه نو هغه پوکې چې کوم دی هغې ته ورسېده هغه د الله په قدرتونو سره حامله شوه. نو چې حامله شوله نو بس بیا شرمېدله د خلکو نه لکه چې دا خو خاوند دی نه نو داسې ډډې ته چې کوم دی بلې علاقې داسې لاړه لږ د بیت اللحم نه چې کوم ځای دی نو هلته کې لاړه. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. الله فرمایي پس پورته که مریم بیبي هغه ماشوم په خېټه کې هغه ماشوم حامله شوله فانتبذت به مکانا قصیا پس ډډې ته شوله په هغې حمل سره په هغې بچي سره په خېټه کې چې کوم ماشوم و په هغې حمل سره ډډې ته شوله د خلکو نه مکانا قصیا په هغې مکان لرې کې
چې هغه د هغې ځای نه لږ لرې و هغې ته بیت اللحم اوس ویلی کېږي ښه نو هلته کې بیا هغه بیماري شروع شوله د وړکي پیدا کېدو فاجاءها المخاض الى جذع النخله پس مجبوره کړله هغې لره المخاض هغې درد وی هغه درد د ماشوم پیدا کېدو هغې ته مخاض وي هغې مجبوره کړله الى جذع النخله هغې ډډ د کجوري ته هلته کې یو کجوره وه د هغې هغه ډډ وچ نو بس هغې سره یعنې هلته کې وه او هغې ته تکیه لګولې وه او ماشوم چې کوم دی هغه بیماري شروع وه او بل طرف ته دغه چېرې خلک پسه وي نو ډېر طبعا چې کوم دی یعنې بس ارمان یې کوو چېرې د دې نه مخکې بس د مړه شوی وي او د خلکو نه بلکل ير وي ير قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا او وید چې یا لیتنی چې ارمان دی چې زه مت قبل هذا زمړه شوی وي د دې ورځې نه مخکې د دې نه مخکې چې ته مړه وې وكنت نسيا منسيا او زه ير کړی شوی وكنت نسيا منسيا چا دا معنا کړی ده چې زړو پیدا شوی نه وي ارمان یې کوو دا بې اختیارۍ هغه دغه وي بې اختیارۍ د وجه نه بعض ټایم کې طبعا یو انسان ډېر خفی چې زه سره ډوي پیدا شوی نه وي دا خلک به وي څه وي نو دا نه یو نیکه جذبه وه چې خلک یعنې بدنامي را باندې ونه لګوي وكنت نسيا منسيا او تفسیر قرطبي لیکي چې نفي په کلام د عربو کې هغې کمزوري شي ته وایي که نه چې خلک یې ګیر کوي که چا نه ورک شي که نه خفه پسې نه وي نو هغې ته هم نفي ویلی کېږي وكنت نسيا منسيا نو چې دا خبرې کولې نو بیا جبريل السلام هلته کې الله راولېږو په هغې ځای کې ښکته ځای کې داسې وو دا په اوچت ځای کې وه نو هغه وله اواز ورکړو فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا پس اواز ورکړه هغې د جبريل علیه السلام من تحتها د هغې نه لاندې د هغې کوم مکان کې وه د هغې مکان نه اخوا ته لاندې په هغې مکان کې جبريل علیه السلام و نو هغه وله اواز ورکړو الا تحزني چې ته غمجنه کېږه ما چې خلک پسوي غم مه کوه او دا غم هم مه کوه چې یاره دلته کې اوس خوراک څه نشته اوبه نشته او ما له خو خوراک پکار دی اوس غمجنه کېږه ما قد جعل ربک تحتک سریا په تحقیق سره ګرځولی پروردګار ستا نه لاندې یعنې دغلته کې نږدې په دغې ځای کې الله ګرځولی دی الله پیدا کړی سریا یو وړوکی نهر سریا یو چینه الله پیدا کړی یو وړوکی نهر لښتې بهیږي نو که تا ته څه اوبه پکار وي او که څه خوراک پکار وي وهزي الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیا او وړه کوه خپل ځان طرف ته دا ډډ د کجوري هغه وچه هغه ډډ و لکه مخکې تیر شو بلکل وچو وی دا وړه کوه د الله په قدرتونو سره به تساقط علیک رطبا جنیا دا به راتاو کي په تا باندې پخې کجوري جنیا هغه کجوري چې د هغې د شو کولو وخت راغلی وي نو د کومو کجورو چې د شو کېدو وخت راغلی که نه نو هغه پخې وي که نه نو بیا دغه اوبه دي او دغه ډډ وړه کوه نو پخې کجوري په تا باندې دا کتابونه دا لیکلي ښه چې دا پخې کجوري د زنانو دپاره بیا په دغې ټایم کې دا قوت والوي او د بدن د صحت دپاره ډېر ښه خوراکي ده تساقط علیک رطبا جنیا فکلي واشربي وقري عینا پس خورا او اسکا وقري عینا او یخشه په اعتبار د سترګو یعنی وقري عینا سترګې د یخې کا یعنی خوشحاله شه د بچي په پیدا کېدو ماشوم په پیدا کېدو دا سردار دی سردار قد جعل ربک تحتک سریا کې بعض علماء دام لیکلي دي تفسیر مدارک چې سری چې کوم دی یو سردار ته وي یو نیک سردار الله تعالی یو نیک سردار درکو یو پیغمبر دې درک نو سترګې خوشاله کا خفه کېږه مه فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما پس خامخا که چېرته ته ووینې د انسانانو نه یو کس که تا ته یو انسان خبره کړي چې دا ماشوم کوم ځای کې و وقولي پس ته ورته وایه په اشارو سره خبرې بس ورته وکړه
آیا ته په خله باندې وایا انی نظرت للرحمن صوما چې بشک ما نظر کړی د رحمان د پاره صوما اگر وجد چپواړي لو ته وایا چې بس ما نظر کړی ما منلې دا نظر مې کړی دی چې خبرې به نه کوم نو دا نظر په هغه وخت کې جایز و ها اوس که څوک دا نظر وکړي چې زه به چې کوم دی خبرې نه کوم او روژه به نیسم د خبرو نه نو دا په دې شریعت کې نشته او په هغه شریعت کې دا نظر کېدی شي نو دا ورته ووایه چې ما نظر کړی د رحمان دپاره هغه روژه د چپواړي خبرې به نه کوم دی نه پس فلن اکلم اليوم انسیه پس هرګز خبرې به نه کوم نن به خبرې نه کوم انسیه د یو انسان سره که څوک رانه تپوس کوي دې په باره کې نو بس چا سره خبرې نه کوم او بیا د الله پاک حکم وکړو چې بس خپل خلکو لاړه شه خپل ځای ته فاتت به قومها تحملو څوک په دقه ورځ باندې راغلي څوک نه څلوېښت ورځې پس فاتت به قومها تحملو پس راتلو کړه دي په عیسی علیه السلام سره خپل قوم ته راغله په دې حال کې چې هغه یې پورته کو په غېږ کې هغه راوړو قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا هغوی ووي ای مریم خامخا به تحقیق درته راتله کړي دي په یو شي ناشنا عجیبه فریا یو عجیبه کار وشو خاوند دې نشته او ماشوم دې وشو او فری چې کوم دی یو دروغو یعنی یو دروغ شي ته ویلی کېږي لقد جئت شیئا فریا یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء یا اخت هارون وی اې د هارون خورو نو دلته کې دا سوال دی چې اې د هارون خور نو هارون علیه السلام خو ډېر مخکې تېر شو هارون علیه السلام او موسی علیه السلام خو دا ډېر مخکې تېر شو نو دا څنګه د هغه چې کوم دی خور شوله نو بعد وی چې دا هغه هارون علیه السلام ورته یادوي د موسی علیه السلام هغه ورور خدا دغه په نسل کې ده نو ځکه وی یا اخت هارون اې د هارون خاندان والا او یادا چې د دې یو ورورو د پلار د طرف نه د دې یو ورورو دغه نوم هارون نو ځکه وی یا اخت هارون اې د هارون خور او یادا چې دغه زمانہ کې یو نیک انسان او مشهور ډېر نیک انسانو نو ته وی اې د هارون خور یعنی اې په نیکی کې د هارون په شان دي چې هارون خو ډېر ښه سړی دی او ته خو ډېره نیکه وې او پلار دې هم ښه سړی او مور دې هم ښه ښځه وه دا څنګه چلو شي یا اخت هارون اې د خور د هارون ما کان ابوک امرأ سوء نو پلار ستا عمران امرأ سوء خراب سړی او خراب سړی نو وما کانت امک بغیه او نو ستا مور بغیه هغه بدکار زنانا بغی هغه ته وي وما كانت امك بغيه ستا مور بدکار نه وا ستا مور حنه بیبي پلار دې خسړې او مور دې خخدوا دا څنګه چلوش فاشارت الی پس اشاره وکړه مریم بیبي په طرف ته عیسی علیه السلام هغه ته اشاره وکړه وی بس دې سره خبرې وکړي ځنه تاسو کوي نو قالوا هغه خلق وی کیف نکلم من کان فی المهد صبیا څرنګه مونږ خبرې وکړو د هغه چا سره چې هغه په زانګو کې دی وړي کې دا خو په زانګو کې وړي کې دی مهد زانګو ته وي نو دا اصل کې یو کټو اگر زانګو په شان دی آیا مهد د مور دی غیږ ته ویل کېږي نو څرنګه مونږ خبرې وکړو د هغه چا سره چې هغه په زانګو کې دی د مور په غیږ کې دی وړي کې دی خو مونږ سره خبرې نشي کولی نو کتابونه لیکي چې دغه ټیم کې عیسی علیه السلام پی خوړه نو داسې په ډډه باندې کېنا شانتي او دا خبرې ول الله پاک ورکړي او دا خبرې وکړي قال انی عبد الله عیسی علیه السلام اذا الله بندای ما نو بس په عیسایانو باندې بیا را دوکه په يهوديانو باندې وکړو لکه عیسایانو ته خدای وي د خدای زوی او ته وي نو عیسی علیه السلام اذا انی عبد الله اذا الله بندای ما او يهوديان هغه چې کوم دی هغه ته کوم ویلې کوي هغه د ډېر بد دغه پسې وي نو ویل الله بندای ما الله پیغمبر ما قال اني عبد الله بشکل الله بندایم آتانی الكتاب وجعلني نبیا
الله ما ته کتاب را کړي یعنی ما له کتاب را کړي انجیل را کړي او ذکر زولې ما پیغمبر وجعلني مباركا اينما كنت او ګرځولې ما الله زم برکتی ډیر پیداناک کم ځای کې چې زیم ارده کې ما الله زم مبارک ګرځولې ما او ډیر پیدې والا دا خبره وکړي واوصاني بالصلاه والزکات ما دمت حيا او الله ما ته تاکیدی حکم کړي ما ته حکم کړي الله د منځونو او د زکات ورکولو کله ما سره مالو شي په خپل هم زکات ورکوم او نور خلکو ته هم د زکات حکم کوم د منځونو ما دمت حیا کوم پورې ژوندۍ ما په دنیا کې نه چې کوم پورې په دنیا کې يم دا حکم به خلکو ته کوم نو عیسی علیه السلام حکم خلکو ته کړی وو بیا اسمانونو ته خطې دی او چې بیا را کوشي نو بیا هم خلکو ته د منځونو او د زکاتونو حکم کوي او الله ګرځولې ما زو برم بوالدتي زه ګرځولې ما احسان کوونکې د مخبر مور سره چې د مور سره به احسانات کوم ولم يجعلني جبارا شقيا الله زنیم ګرځولې متکبر او بدبخت نه فرمانه د مور نه فرمانه نیم والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا او سلامونه دی په ما باندې سلامتی اله په ما باندې په هغه ورځ چې زه پیدا کړی شوم نو عیسی علیه السلام سالمو پیدا کېدو په ټیم کې د شیطان دغه ټونګې نه والسلام علی یوم ولدت ويوم اموت په هغه ورځ چې زه وفات کېږم ويوم ابعث حیا په هغه وخت چې پورته کړی کېږم جم دی الله فرمایي ذلک عیسی ابن مریم الله فرمایي دا چې کیسه ما بیان کړه کوم انسان مبارک دا کیسه چې کوم بیان شولا الله وی ذالک دغه وینکه او دا خبره کوونکې چې دی او دا واقعیا چې چا بیان شولا الله دا عیسی ابن مریم دی دا عیسی علیہ السلام ابن الله نه دی دا ابن مریم دی دا الله زوی نه دی دا الله بنده دی الله وی قول الحق الذي فيه يمترون الله وی وینا حقکم هغه حق ویناج فيه يمترون چې دا خلک پاغه کې جګړه کې یو شکونه پکې کوي دا خلک پکې جګړه کوي څوک پکې شکونه کوي الله یو حق خبروم دغه دا چې دا په خپل قدرتونو ما پیدا کو بغیر د پلار نه او نه د ما زوی دی او نه خدای دی بلکې دا الله بنده دی ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه ممکن ندی د الله د پاره دا چې الله ونیسي بچی الله دا خبره ممکن نه ده ما كان لله ان يتخذ من ولد ممکن نه دي د الله لپاره لایق نه دي د الله لپاره چې بچی ونیسي الله بچو ته محتاج نه دي سبحان وغلر پاکی دا اب بچو سکی محتاج نه دي اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون فهغه وخت چې هغه اراده وکړي او کار نو پس خبردار الله فرمای هغه شی دا چې موجود شه پس هغه موجود شي وان الله ربي وربكم فاعبدوه او عیسی علیہ السلام خلقو ته تاسو وی او دارنګ نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې د خلقو ته تاسو وایا وان الله ربي وربكم فاعبدوه او بشک الله زما رب دی او تاسو رب دی پس داغه عبادت کوئ هذا صراط مستقیم دا سیده لار ده فاختلف الاحزاب من بينهم نو الله فرمای چې بیا په دې عیسایانو کې مختلف ډلې پیدا شوې دا الله په توحید کې دي خلکو اختلافات وکړو عیسی علیه السلام په باره کې دي خلکو اختلافات وکړو چاو ته الله زوی وي چاو ته خدای وي فاختلف الاحزاب من بينهم الله فرمای بس اختلافات وکړو هغه ډلو په خپل میث کې فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فهلاكت ته د پاره د کافرانو چې په دې ډلو کې کم کافران دي هغه لپاره هلاکت ته د حاضرېدو د هغه لوی ورځې من مشهد يوم عظيم هغه لوی ورځ کې هغه لپاره هلاکت ته او الله پاک فرمایي چې دې کافرانو خدای نو اوس په دنیا کې ورون کړي دي او ځان کون کړي دي خو بیا به انت کې خ او ریخه بیا به خدای نظر به بیا خ کار کوي ولیکن ځان اوس په گمراهۍ کې مبتلا کړي اسمع بهم وابصر الله وی ډیر اوریدونکو وی دا کافران
او ډیر لیدونکي به وي یوم یاتوننا په هغه وخت چې ما ته راشي لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن دا ظالمان نن په دنیا کې په ګمراهۍ ښکاره کې دي ځان اوس کون کړی دی ځان یې ډون کړی دی وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون الله ويرى وداخلك دا هغه ورځ د حسرتنا یوم الحسرة د قیامت نوم یو چې کوم یوم الحسرت دی لکه حسرت وی افسوسونه ته دا خلک بیا افسوسونه کوي په هغه ورځ کې کافران خو به افسوس کوي او کله کله کې ګوره دا جنتیان هم پکې افسوس کوي کتابونه لیکي چې جنتیان به څنګه افسوس کوي جنتیان به وایي په دنیا کې موږ نه هغه ټیم ولې اسې تیر شو چې موږ پکې د الله ذکر ونه کړو اوس که موږ هغه ټیم ضایع کړی نه وي نو زموږ مرتبې به نورې اوچتې شوې وي خو د جنتیانو په هغې افسوس سره به هغوی ته تکلیف نه وي دا به هغوی دپاره عذاب نه وي خو بیا به هم هسې افسوسونه کوي چې زموږ د دنیا دا ټیم هسې ولې تیر شي وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر او ويرا ودا خلق دا ورځ د حسرت د ورځ د قیامت نه په هغه وخت کې چې فیصله کړي شي دا ټولې خبرې وهم في غفلة وهم لا يؤمنون او دوی په غفلت کې دي او دوی ایمان نه راوړي دا کافر والله ما تبرازي پناکی کی با انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون الله بشک مونږ چې یو الله یې زب وارث کېږم د زمکه او دا هغه چا چې په دې زمکه باندې دي الله یې زب وارث کېږم ان دا ټول خلق په پناه کېږي او الله یې زب پاتې کېږم لکه څنګه چې یو مړی ختم شي لاړ شي او وارث یې پاتې شي الله یې زب وارث کېږم دا پاتې کېږم دې زمکه وارث زېما الله یې زمکه مالک زېما او دا هغه چا چې په دې زمکه باندې دي الله یې زې مالک ما زي یو قسم وارث ما و الینا یرجعون او خاص ما ترتوا الله دې واپس کړي کیږي واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا دا د سوره مریم د دریم رکوع لنډه خلاصه به تعالی چې ګوره بعض انبیاء علیهم السلام نه الله پاک څه خاص خصوصیات ورکړي دي خاص صفاتونه الله ول ورکړي نو بعض پیغمبرانو کې چې الله خصوصیات کم پیدا کړي نو دا غیر د وجنه هغه خو خدایان خو نه دي کنه نو چې عیسی علیه السلام الله پاک ولدا خصوصیت ورکو چې بغیر د پلار نه پیدا شو نو هغه ته کوم دې څنګه تاسو خدای وایي لکه الله پاک خصوصیت پیغمبران له ورکړي دي نو نور پیغمبران ته د عیسایان خدایان الله زامن خو ته نه وی کنه نو الله تعالی په دې کې د ابراهیم علیه السلام کې ذکر کیدا رنګ بیا د نور پیغمبرانو واذکر فی الكتاب ابراهیم الله فرمایي یاد کړئ نبی علیہ السلام د خپل امت ته په دې کتاب کې قران کریم کې قصه د ابراهیم علیه السلام انه کان صدیقا نبیا بشکا ابراهیم اسلام ډیر رښتینی او نبی اذ قال لابيه يا ابتي هغه وخت چې هغه ویل خپل پلار ته ابراهیم علیه السلام پلار مشهور دا کړه چې هغه کافر و نو په هغه وخت چې هغه ویل خپل پلار ته یا ابتي اے بابا جی اے زما پلارا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا تولي عبادت کوي د هغه چې اورينا دا څوک عبادتونه کوي نو دا هغه غچغه مغه عبادتونه خو اورمنا ولا يبصر او اني دا هغه عبادتونه اننا ولا يغني عنك شيئا تعالی اس قسم پکار ناراضي تعالی اس پیدا نشي درکوله ولا يغني عنك شيئا تعالی اس پکار ناراضي نو ته ورته کوم دی یعنی بت پرستی کوي یا ابتی بابا جی ادما پلارا انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا بشک د چیما په تحقیق سره راغله ما د علم نه هغه چې تا ته نه راغله الله مته علم را کړی دی تا ته هغه علم نشته فاتبعنی اهدک صراطا سویا پتم ما تابعداریو کا
زب او خیم تا صراطا سویه اغمی غلارا دا الله د توحید دا الله د نظام لاره بل تو خیمه تا ته هغه علم وینشتا یا ابت لا تعبد الشیطان اے زما بلارا عبادت مکو د شیطان ان د شیطان خبره ممنه لکه چې د شیطان خبره منی کنه نو دا داسې ده چې تا لکه عبادت وکړو ان الشیطان کان للرحمن عصیا بشک شیطان هغه د رحمان لپاره د الله لپاره نافرمانه دی یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا ای زما بلارا بشک زه یریږم دا چې وبرسي کی تا د عذاب د رحمان د طرفنا الله بد باندې عذاب راولي کته شرک کوي او ګناهونه کوي فتكون للشیطان ولیا پشیبت د شیطان لپاره مرګره په دوزخ کې به هغه مرګره په عذاب کې به هغه مرګره نو ابراهیم اسلام خپل پلار ته هغه دعوت او تبلیغ کوي خپل نرمۍ سره هغه ته سختی کوي ابراهیم علیه السلام ورته وی اے باباجی او هغه ته وی اے ابراهیم او کمنه نشوي کنه په ګډو بدی ولم پلار ته وی قال پلار ته وی اراغب انت عن الهتی یا ابراهیم آیا مخګر ځون کې ته زما د خدایان نه اے ابراهیم نو ما خدایان وی نه مانی دا بوتان نه مانی لا لم تنتهي خامخا کجاته من نشوي لا ارجمنك خامخا ثبتا بغټ باندې ولما رجم دې ته وی او لا ارجمنك تاب وکنزم وی سپک پدې کم واهجرني مریا او پرېدا مالرا جدا ش زمانہ مالرا پرېدا ملیا ډېر زمانہ یعنی وګړه زمانہ ډېر مودې پورې بس زمانہ جدا ش زما مقابله کوي او ماته دا خبره ته کوي نو بس ملي چې کوم دې ته ویل کی ښه ډېر زمانہ بس زمانہ جدا ش او ملي دې ته وی ها وی زمانہ جدا ش کې عزت ته پکاري او دا خبره به ماته مکوا واهجرني ملیا او پرېدا مالرا زمانہ جدا ش په دې حال کې ملیا چې عزت سالم پاتې شي اګه ک عزت واړي وی زمانہ بس ډډه دشه نو بس ابراهیم علیه السلام پوه شو چې اثر پې نه کوي نو د الله پاک ته حکم وکړي چې بس هجرت وکړه نو د عراق د علاقې نه چې کوم شام ته هغه هجرت کړی دی وړاندې پیغمبر دی چې هجرت کړي قال ابراهیم علیه السلام ته وی سلام علیک سلام دی پتا باندې دا سلام د متارکت دی ته وی ان خلک وی کنه چې ټیکيږي نه ارزه خو سره بس جګړه نه کوم السلام علیکم زه خو د نه لاړم وی او جګړه ته سره نه کوم ساستغفر لك ربي زرد چې د بخنه غواړم تا د خپل پروردگار نه انه کان بی حفیا بشک پروردگار زما هغه په ما باندې مهربان دی حفی معنا مهربانه ډیر مهربانه دی نو دلته دا سوال چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وی بخنه بدل غواړم حالانکه د کافر د لپاره به د بخنه سوال نه کوي ابراهیم علیه السلام ته وی تعالی به د بخنه غواړم نو دا غي او جواب خدا دی چې دا هغه ټیم خبره ده چې الله پاک لا منع کړي نه وو چې بیا کړه الله پاک منع کړ چې د کافر لپاره بخنه نه غواړي دغه پر به استغفار او بخنه نه غواړي خدا دا هغه ټیم خبره ده چې الله پاک لا منع کړي نه وو ساستغفر لك ربي وتر پر د بخنه بغواړم او الله پاک لا منع کړي نه وو بیا الله پاک منع کړ چې کله دا خبره ظاهره شو چې دا د الله دشمن دی بیا بدله بخنه وی نه غواړي او یا دا مطلب دی ساستغفر لك ربي تو بخنه غواړم تا پر پروردگار نه ان سوال وکم تا ته د هدایت چې خدای پاک ته هدایت نصیب کړي او بیا ته بخنه وکړي نو یو جمدی کافر د پاره دا څه به وایي خدای پاک هدایت ته وکړي او دا غینه پس بیا ته بخنه وکړي دا بنو چې خدای پاک بخنه وکړي اول به هدایت سوال کوي چې خدای پاک ته هدایت وکړي او چې کوم کافر مړ شوی دی په کفر باندې دا هغه لپاره بیا بخنه هغه سوال نشي کولای داغه په قبر باندې به د بخنه لپاره او د دعا لپاره نه ودرېږي د عبرت لپاره ودرېږي شي نو بیا د دې دا مطلب دی ساستغفر لك ربي دا بخنه غواړم تا په خپل پروردگار نه یعنی تا لپاره به د هدایت سوال کوم
چې خدای پاک هدایت ته وکي او بخنه ته وکي انه کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون الله او زه ډډې ته کېږم مې ستاسو نه او ستاسو د هغه نه چې تاسو یې رابلئ د الله نه علاوه نو ستاسو نه ستاسو معبودانو نه مې ډډې ته کېږم څنګه چې په عقیده کې ستاسو نه جدا یم نو د بدن په لحاظ سره ستاسو نه جدا کېږم او هجرت ته نه کومه نو بیا د عراق نه تللی د شام ته واعتزلکم وما تدعون من دون الله او د جدا کېږم ستاسو نه او د هغه نه چې تاسو یې رابلئ د الله نه علاوه وادعو ربي او د عبادت کوم د خپل پروردگار او سوال کوم د خپل پروردگار نه دعا غواړم چې خدای پاک ماته یعنی بچی راکړي چې ته په دین کې مالا پکار راشي او خدای پاک نور مالا مرګري راکړي دا سوال د الله نه کومه چې ستاسو نه بهترین مرګري مالا راکړي او مالا الله پاک بچی راکړي د الله نه سوال کوم عسى الله اكون بدعاء ربي شقيا امید دې چې زبانه شمه په دعا او په سوال کول د خپل پروردگار نه شقی یا ناکام امید چې الله به ما ناکام نکي او زما دعا به الله قبول کړي نو الله فرمایي فلما تذرهم وما يعبدون من دون الله هر کله چې ابراهیم علیه السلام جدا شو د هغوی نه او د هغې نه چې هغوی عبادت کو د الله نه علاوه چې هغوی یې پرېښودل د هغوی هغه بوتان د هغوی نه جدا شو او شام ته لاړو نو الله وی وهبنا له اسحاق ويعقوب ما ورکه هغه ته اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام په شام کې ول الله پاک یو ځای ورکو اسحاق علیه السلام نومې دي او بیا د هغه نه پس نو سیم پیدا شو حضرت یعقوب علیه السلام هغه بیا د الله پیغمبرو دا د بیبي ساره د هغه نه اسحاق علیه السلام پیدا شوی او بل بیبي هاجره ده نو د هغه نه اسماعیل علیه السلام پیدا شوی دی دا غن علاوه نور بیبیان هم دي د ابراهیم علیه السلام اته زامن الله ولا اته زامن چې کوم دی ورکړي دي نو خدای پاک امداد وکړو خپل وطن پرې خو خپل قبیله پرې خو دل خو الله ولا بچي ورکړو الله ولا خپل وطن شام ورک الله وی وکلن جعلنا نبیا دا هر یو ما پیغمبر ګرځولیو که اسحاق علیه السلام دی که یعقوب علیه السلام دی الله یې ټول ما پیغمبران کړو ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا او ما ورکړو دي ټول ته د خپل رحمتونو وجعلنا لهم لسان صدق عليا الله ما ورکړو دي ټول ته لسان صدق غخولي خولي تعرفون عليا عالي شان الله وی خولي خولي تعریفونه خلق کوي د ابراهیم علیه السلام خلق تعریفونه کوي يهوديان ځان لکي مسلمانان ځان لکي عیسایان ځان لکي او مشرکان هم ورته ابراهیم علیه السلام صفاتونه کول دا رنګ د نور پیغمبرانو الله پاک خلک تعریفونه کوي وجعلنا لهم لسان صدق عليا الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا دا د سورة مريم سلورم رکوع شروع شولا دیکم الله پاک جل شانه د بعض انبیاء علیهم السلام څخه خصوصیات ذکر کړي مثال په تور الله پاک فرمایي چې موسی علیه السلام ګوره مخلص او خالص کړي شو الله پاک خالص کړي او د خپل بندګۍ لپاره خصوصي بنده او د الله پاک رسول او نبی او ګوره الله پاک سره کلام فرمایلی وو او الله پاک داغه دعا قبول کړي و او داغه رور حضرت هارون علیہ السلام الله پاک ګوره پیغمبر کو نو الله پاک دا کمالات موسی علیہ السلام ته ورکړي خو بیا هم چې کوم دی هغه دغه کمالات د وجنه یعنی خدای نشي کېدی نو دا رنګ الله پاک فرمایي چې عیسی علیہ السلام الله پاک پیدا کو بغیر د پلار نه نو دیم چې کوم دی خدای نشي کېدی او نه چې کوم دی د خدای زوی دی
دارنګه الله پاک فرمایي چې اسماعیل علیه السلام ډیر رښتینی او په وعدو کې رسول او نبی او خپل مسلمانانو ته خپل امتیانو ته او جرهم قبیله ته به د منځونو او د زکاتونو حکم کاوه دا الله پاک په نسبت باندې پسندیده و. دارنګه ادریس علیه السلام صدیق او ډیر رښتینی نبی و. الله پاک اوچته مرتبه د نبوت هغه ورکړې وي ورفعناه مکانا علیا. او الله پاک فرمایي چې دا انبیاء علیهم السلام چې کوم تیر شو الله پاک په انعامات کړو. دا انبیاء علیهم السلام نو دا د آدم علیه السلام په اولاد کې دي او بعضې یعنې د هغه چا په اولاد کې دي چې د نوح علیه السلام سره الله پاک ما په کشتۍ کې پورته کړي. لکه اوس ابراهیم علیه السلام هغه د حضرت سام چې کوم دی په اولاد کې دی چې هغه الله پاک د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې هغه الله پاک پورته کړی نو نوح علیه السلام زوی دی حضرت سام. او دارنګې د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دي دا پیغمبران لکه اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام. دارنګې د اسرائیل یعنې د یعقوب علیه السلام په اولاد کې موسی علیه السلام هارون علیه السلام زکریا علیه السلام عیسی علیه السلام. الله پاک دا ما هدایت دوی ته کړی او ما غوره کړی. او الله پاک فرمایي چې دا انبیاء علیهم السلام چې دوی الله پاک آیتونه په دوی باندې تلاوت کړي کېدل او دا الله پاک احکامات په دوی په مخ کې ذکر کړي کېدل. دا الله لوی به بیانې ده نو دوی به سجدې کولې د مینې د وجې نه به سجدې له لاړه او جړاګانې به یې کولې د الله پاک د یارې د وجې نه. نو الله تعالی فرمایي چې ګوره دا انبیاء علیهم السلام الله پاک ورته لوی مرتبې ورکړې وي لیکن هغه خدایان نشي کېدی. نو دارنګه عیسی علیه السلام خدای کېدی نشي. واذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا وکان رسولا نبیا. الله فرمایي یاد کا اے نبی علیہ السلام ذکر کدی خپل امتیانو ته په دې کتاب کې قران کریم کې قصه د موسی علیہ السلام بیشک موسی علیہ السلام هغه مخلص او خالص کړي شو الله پاک د خپل بندګۍ لپاره الله پاک خصوصي بنداو. وکان رسول النبی او رسول او نبی. بعض علماء چې رسول او نبی په دې کې څه فرق نشته بس پیغمبر ته ویل کېږي. او بعض علماء په کې فرق ذکر کوي بیا هغه علماء پوهیږي چې رسول بعض وی او په نبی کې دا فرق دی چې رسول استاد ته ویل کېږي. نو دا په انسانانو کې هم کېدی شي او په فرشتو کې الله پاک رسول را لېږلي دي استازي. او نبی چې کوم دی هغه صرف پیغمبري. چا پکې دا فرق کړي او چا پکې دا فرق کړي چې رسول هغه ته وي چې هغه سره یو نوی کتاب وي او نبی هغه ته وي چې هغه سره نوی کتاب وي او که نوی کتاب سره نه وي. نو الله یا رسول او نبی او رسول الله پاک ولا تورات ورکړو. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. الله ما هغه ته आवाज کړو الله ما هغه سره خبرې کړې وي دا چې کله د مدین راته کیسه مخکې تیر شویم ده او رسو سوره طه کې مرادي. نو د مدین راته مصر ته شعیب علیه السلام خپل لورم په نکاح باندې ورکړې وه هغه مو سره وه. نو د جمعې شپه وه او لار ته روکه شوله ځکه ډېر غیرتي انسانو موسی علیه السلام دا خبره نه غوښتله چې یاره په لاره باندې زه د ملګرو سره د خپلې بیبي سره چې کوم دی یو ځای روان یم نو داسې په بله لار باندې لاړه. نو بیا ترې لار غلطه شوه نو بیا کوفي تور ته ووته او هغه هلته کې الله پاک چې کوم دی سره کلام بیا کړی دی الله پاک خپل پیغمبر کو. نو الله پاک مو سره आवाज کړو مو ته خبرې کړې وي د کوهی تور په هغه جانب چې الایمنی چې هغه ډېر برکتی و یا الایمنی چې هغه یعنی خی طرف ته موسی علیه السلام او وقربناه نجیه. الله پاک وي هغه ما نږدې کړو ان د مرتبو په لحاظ الله پاک وي زما سره مناجات کړو او زما سره راز و نیاز کړو او زما سره خبرې کړې وي.
ونادیناه من جانب الطور الایمن الله ما غت आवाज کړو ما سره کلام کړو د جانب د کوه تور چې هغه برکتیو یا خی طرف ته موسی علیہ السلام هغه جانبو چې د موسی علیہ السلام خی طرف ته وقربناه نجیا الله ما غني ذکرو نجیا په دې حال کې چې ما سره مناجات کو زما سره راز نیاز کو او زما سره خبرې کړې وي نو الله پاک هغه ما نږدې کړو نو مرتبو په لحاظ سره هغه د الله لپاره مکان نشته چې ګنې الله پاک خپل یو مکان ته هغه نږدې کړی وقربناه نجیا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا الله ما ورکړو هغه ته خپل رحمت او مهرباني نه د هغه رور هارون علیہ السلام نبی هغه مو ته نبی کو پیغمبر مې کو واذکر فی الكتاب اسماعیل او یاد کا په دې کتاب په قران کریم کې قصه د اسماعیل علیہ السلام هغه واقعه بیان کا دغه حالت بیان کا د خپل امت ته انه کان صادق الوعد الله بشک اسماعیل علیہ السلام ډیر رښتینی په وعدو کې لکه قران کریم کې هغه وعده هغه ذکر شوی ده چې ابراهیم علیه السلام ته وی چې زه په خوب کې کوم دی انما استاد ذبح کولو تیارې کوم نو اسماعیل علیه السلام ته وی ادم پلارا وی چې تا کوم حکم کړی کیږي هغه کوا ستجدنی ان شاء الله من الصابرین وته ما د صبر کوونکو نه بیا مومي زه په دې باندې صبر کوم نو ذبح کېدو ته هم چې کوم دی تیار شه دارنګه کتابونو کې کړي چې چا سره وعده کړی و او هغه کس ته وی چې بدل تکي ساره مته بیا راشه دا هغه کس نه بیا خبره یې راشوله او یو کال پورې هغه راغی او اسماعیل السلام ته په هغه ځای کې په هغه مکان کې یو کال پورې وی بعضې روایتو کې وی چې انتظار کړی دی نو ډېر رښتینی و که نه په وعدو کې انه کان صادق الوعد بشک اسماعیل السلام هغه رښتینی په وعدو کې وکان رسولا نبی او رسول او نبی جرهم قبیله د الله را لګرو وکان یامر اهله بالصلاه والزکاه وکان عند ربه مرضیا او تبا حکم کو خپل اهل ته پر امتیانو ته جرهم قبیله ته د منځونو او د زکات وکان عند ربه مرضیا او اسماعیل علیہ السلام د خپل پروردگار په دې باندې پسندیده الله تا غورو الله ته راضیو واذکر فی الكتاب ادریس دا ادریس علیہ السلام کتابونه وی دا د شیث علیہ السلام زوی دی او شیث علیہ السلام د آدم علیہ السلام زوی دی دا ډېر وړاندې پیغمبرانو کې یعنی داخل دی او ادریس علیہ السلام تفسیر قرطبی چې دا اول هغه کس چې په قلم باندې لیکل کړو او دا اول هغه کس چې کپڑے ګنډلې وي او ګنډل شوی کپڑے اغوستې وي او ډېر صحیفې په الله نازل کړې وي وړه وړه کتابونه الله پاک په نازل کړو او بعض روایتو کې دام راځي چې د جمدې چې کوم دي اسمان ته خطې دي خو ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې دا روایت آغا منکر روایات دي او ورفعناه مکانا علیا دا مطلب نه دی چې الله پاک یې دې اسمان ته خېجولې بلکې الله پاک دره اوچته مرتبه ورکړې ده د پیغمبرای واذکر فی الكتاب ادریس او یاد په دې کتاب کې قصه د ادریس علیہ السلام او د واقعا حالات بیان کا انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا الله دا ډېر رښتینی او نبی او الله ما پورته کړو دې مکانا علیا او اوچت مکان ته اوچت مرتبه ته د نبوت الله په مرتبه علماء ور کړی و بعض علماوی چې الله پاک ورفعناه مکانا علیا بعض وی دې جنت ته اډوتلې دي او جنت ته اډو خته دي خو نه په سلورم اسمان کې دي خو بیا ته صحیح خبره وردا ده چې ورفعناه مکانا علیا لدينا مراد د نبوت هغه مرتبه مراد دي الله یې ما دې پورته کړو هغه اوچت مکان ته اوچته مرتبه مې ور کړی و
نو ګور دا ټول خدایان نشي کېدی. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم. الله وی دا هغه پیغمبران دي چې انعام کړي ما پاوي چې دا پیغمبران دي من ذریه آدم په اولاد د آدم علیه السلام کې دي. وممن حملنا مع نوح او دا هغه چا نبی چې ما پورته کړیو د نوح علیه السلام سره. نو د نوح علیه السلام سره چې الله پاک کوم پورته کړی دي دا هغه ځامن باندې کیشته کې او بیا دا غوی نسل چلیدلې دي د نور خلکو نسل بیا ونه چلیدو. نو دا ټول د نوح علیه السلام په اولاد کې دي. ومن ذریه ابراهیم و اسرائیل او د اولاد د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام ندي. د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې لکه اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام چې دې بیان تیر شه. او د اسرائیل د یعقوب علیه السلام په اولاد کې موسی علیه السلام دی، هارون علیه السلام، زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام، عیسی علیه السلام. وممن هدینا واجتبینا او دا هغه چا نه چې ما ته هدایت کړو. الله دا ټول پیغمبران ته ما هدایت کړو. واجتبینا او ما غوړه کړو. اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هغه وخت چې لوستل کېده په دوی باندې آیاتونه د رحمان د الله کلام به دوی اورېدو او آیاتونه به دوی لوستل کېدل. نو د مینې د وجه نه به سجدې کولې او د یارې د وجه نه به جړاګانې کولې. دا داسې پیغمبرانو ها نو دا ټول عابدین و عابدین عبادتونه به یې کولو. دا معبودان نه دي. عیسی علیه السلام معبود نشي کېدی. اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا. نو دوی پرې وتل سجده کوونکي او جړېدونکي. نو د دې وجه نه قرطبي وایي چې د تلاوت په ټیم کې اصل یو انسان چې په جړا جړا کې شانتی کې تلاوت کوي، انسان له پکار چې تلاوت کوي نو چې د جړا شکل اختیار کړي. که جړا نه ورته خو د جړا شکل اختیار کړي. لکه الله پاک دې پیغمبرانو به جړل چې کله قرآن بر آیتونه برسل کېدل د الله پاک آیتونه. د دې وجه نه تفسیر قرطبي وایي چې کله دا آیت لوستل کېږي که نه دا اوس موږ کوم ولوسته نو د لوستونکي دپاره پکار دي چې چا څوک ولولي نو چې دا کلمات هم پسې وایي چې اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم المهديين الساجدين لك الباكين عند تلاوة آياتك. چې خدای پاک ما وګرځوي د هغې بندګانو ستانه چې په هغوی انعامات شوي، هغوی ته هدایت شوی او سجدې به یې تا ته کولې او چې کله آیتونه به لوستلی کېدل نو جړاګانې به یې کولې. نو خدای پاک مونږ په هغې کې هم داخل کړي. نو الله پاک یو خو دغه پیغمبرانو ها او بیا شاته د هغوی نه اهل اولاد پکې پیدا شه، نا اهل امتیان چې هغوی هغه مونځونه هم ضایع کړو. چا خوړه مونځونه بیا نه منل او که چا منل مونځونه خو صحیح مونځونه نه کړي او د خواهشاتو پسې ورپسې شو. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله وی خلیفګان شو دغه پیغمبرانو نه پس خلف هغه نا اهل اولاد نا اهل خلیفګان بیکاره کشران او نسل اضاعوا الصلاة جاغوی ضایع کومونځونو لره واتبعوا الشهوات او تابعداري وکړه د خواهشاتو ناجایز خواهشاتو پسې ورپسې شو. یا خو جایز خواهشات دي چې انسان مثال په ډول د جایز خواهشات چېرې ما ښکلې خوراک وکړې، حلال خوراک مې وکړې، ښکلې کپړې مې واغوستې او چې حرام مال نه وي نو دا خو جایز خواهشات دي. یا نکاح کول خو لیکن دوی د ناجایزو پسې ورپسې شو. فسوف یلقون غیا. الله یې زر ده چې دوی به ملاقات وکړي دا خلک غیا د هغې سزا د ګمراهو سره. غی چې کوم دی په عربۍ کې ګمراهۍ ته وایي نو دوی به د هغې ګمراهۍ د سزا سره ملاقات کوي، د هغې عذابونو سره او د ناکامۍ سره. او بعض علما دا وایي چې یاره غی دا په جهنم کې یو غار دی. دا هغه کس چې هغه همیشه دپاره شرابونه څکي، هغه کس چې بس سودونه استعمالوي، د مور پلار
نافرمانی کوي په جایز کار کې د مور پلار نافرمانی کوي په دروغ باندې گواهی په چا باندې کوي او دارنګي بدکاری کوي پاغه باندې عادتي نو دغه کسان بچګنې په غي دا یو غار دی په جهنم کې دی په پاغه کې داخلي فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا لیکن هغه کسان چې توبه وباسي نیک عمل ایمان راوړي نیک عمل وکړي نو دا کسان به داخلي کې په جنت کې او ظلم بنه کړي کېږي پاغه باندې شي نو دوی به داخلي کې په جنت کې جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب هغه جنتونو د اوسېدو کې هغه جنتونو د اوسېدو چې وعده کړی رحمان د خپل بندګانو سره بالغیب په سبب د تصدیق کولو د غیبو چې دا بندګانو د غیبو تصدیق کوي الله دې دې نه دی جنت دې دې نه دی دوزخ دې دې نه دی ملائکه دې دې نه دی خو دوی دا غي تصدیق کوي هغه مني نو الله پاک د خپل بندگان ته دا جنتونو وعده کړی دي لکه دوی په غیب باندې ایمان راوړي انه کان وعده ماتیا الله وشان داره خبر دادا چې دا وعده ده الله ماتیا راتلونکي الله چې کوم وعده کړی کنه هغه برازي هغه پوره کیږي دوی په جنتونو ته دي لا يسمعون فيها لغوا الا سلام ذي بنوري باغ جنتونو کې به پیدې خبره الا سلام لیکن ذي باوري سلامونه هر طرف نو سلام دا الله طرف نو سلام راځي د ملائکو طرف نه خپل میس کې د سلامتیا خبرې وکړي ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا او دې جنتیان لپاره رزق د دوی وی باغ جنتونو کې سبا او بیگا بكره وعشيا نو بعض علما دا وایي چې لکه هر وخت بس کم ټیم کې ډکیږي سار او بیگا یعنی هر وخت دوی د اصل ملاویږي او بعض علما دا وایي چې اصل کې خو سحر او بیگا دوی د رزق ملاویږي هغه بل ټیم کې غواړي به بل ټیم کې مو د ملاویږي نو دی وجه امام مالک رحمت الله علیه په فرمایل قرطبی کې لیکلي امام مالک رحمت الله فرمایل چې د مسلمانانو خوراکم په ورځ کې 2 پیره پکار دي اگر جنتیانو رزق الله پاک وي سحر او بیگا دي نو سحر په ټیم کې خوراک او ما خام په ټیم کې خوراک اصل کې داسې پکار ده او دا غرمه په کې مونږ خلک واسي دا په کې دا مونږ په کې بل ځان نه داخله کړی دا د خوراکانو خلکو دا را وخت کړه کني بس سحر په ټیم کې خوراک وکړي او ما خام کې بهتره ده ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا الله دا جنت هغه دی چې زب وارث کوم نورث من عبادنا چې زب ورکوم دا جنتونه د خپل بندگانو نه او په خپل بندگانو کې چاته به ورکوم الله وی من كان تقيا هغه چاته چې څوک متقي چې څوک پرهیزګار الله دا جنت ورکوم الله دې موږ متقیان کی او د روزي حکمت هم غوړه دا الله پاک ته باندې روزي پرس کړی شي وي دي لعلکم تتقون چې دا کې تقوا وي پیدا شي پرهیزګاری د ټول عبادتونو مقصد هم دغه دی چې انسان کې تقوا پیدا شي او چې تقوا پکې پیدا شو نو بیا د جنت لایق دی وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا دا کتابونو کې راغلي چې جبرئیل السلام نبی السلام دراته نو کله کله په ډېر وخت تیر شو را باندې نو نبی السلام ته یو پیرو فرمایل چې را ته ولې چې کوم چې موږ زیارت لراځي او ملاقات لراځي نو ته ډېر ولې نه راځي بیا راځه نو دا آیتونه نازل شو چې الله پاک فرمایي چې اے جبرئیل نبی السلام ته داسې وایا وما نتنزل الا بامر ربك جننا دلی ګمونګه ملائکی مگر په حکم د پروردگار ستا چې الله راته حکم وکي نو الله بیا مونږ راځو له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلك هغه الله د پر دی هغه چې مونږ مخې ته دی او هغه چې مونږ شاته وما بین ذلك هغه چې دې په میز کې دی لکه مثال په تور چې ملائکه راځي د اسمان نه نو مخې ته بس بیا ځمکه ده
او شاته اسمان پاتې شو او ما بین ذلک په میز کې دا هوا ده بیا او که برخې دي نو ما بین ایدینا بیا اسمان دی ما خلفنا شاته پاتې شو بیا ځمکه او ما بین ذلک بیا هوا ده یا بعض علماوی ما بین ایدینا هغه چې زموږ مخې ته کوم آخرت دی وما خلفنا هغه چې موږ شاته پاتې شو د دنیا وما بین ذلک او د دې په میز کې چې عالم برزخ دی مدا ټول د الله مخلوق دی او د الله مملوک دی الله مالک دی چې کله الله حکم وکړي چې زمکه ته کوشا نو بس بیا زمکه ته زما چې کله الله حکم وکړي چې اسمان ته وخی چې اسمان ته زما خپل اختیارات یې مونږ نه لرو له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما كان ربك نسيا ان له پروردگار سا يرون کې تعالی را ان الله پاک ته ير کړي نه او بس الله حکم کوي بس درا شما رب السماوات والارض وما بينهما چا رب د اسمانونو دی او د زمکو او د هغه چې دی په میز کې دی فاعبده واصبر لعبادته وتاغ عبادت کوا واصبر لعبادته او پابند شاداغه په عبادت همیشواره وکړه الله په عبادت نو نبی عليه السلام هو کوي خدا الله پاک مونږ ته حکم اوري چې همیشه د الله غوړې عبادت کوي ذکر الله سره شریک نشته هل تعلم له سميا آیا معلومه ته د الله د پر سميا مثال الله پاک د الله د پر مثال شته سميا داغه مثال شته داغه مثال شته داغه په شان د څوک شته نو سميا دا مطلب دی ها د الله په شان بل ذات نشته دا رنګي دا الله سره په صفاتونو کې مشابه نشته دا الله چې کوم صفاتونه دي کنه نو دا صفاتونه بل چا غوړي نشته نو الله فرمای هل تعلم له سميا آیت معلومه وی دا الله د پر مثال دا الله مثال شته یعنی دا الله مثال نشته کنه نو د دې وجه عبادت هم صرف د یو الله دی نظام بند یو الله چلیږي ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا دا پنځم رکوع دې بس لنډه خلاصه ده چې په شرکونو کې او په کفرونو کې چې څوک مبتلا کیږي کنه نو دا د دې وجه چې د قیامت هغه ورځ نه پیژني دا هغه نه پیژندل دي انسان کله قیامت فکر ته چا سره وي او قیامت چا پیژندل وي آخرت چا پیژندل کنه او دوباره ژوندون نبي به کفر نه کوو د شرک نه کوو د ګناهونه نه کوله ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا الله وی انسان کافر کم انسان چې منکر دی آخرت نه مني دوباره ژوندون نه مني نو دا منکر انسان دا خبره کوي چې آیا په هغه وخت کې چې مړ شمه نو خامخا به درا وخت لګي کوم جام دی دا کار وکيږي یعنی انکار کوي د دینه دوباره ژوندون نه انکار کوي نو الله پاک وی ښا دا اول ځل چا پیدا کړي اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا آیا یاد نه دی انسان دا الله دې دا انسان پوهه نه دی چې بشک مونږه پیدا کړو دې مخکې د دینه یعنی په اول ځل ولم يك شيئا او دې موجود نو ولم يكن شيئا موجودا دې یو موجود شی نه و معدوم دې نشو الله وجود تراوس فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا الله دې ما دې قسم په پروردگار ستا الله په ځان قسم خوري خامخا د بدا کافران او دا منکرین دا جمع کوم سره د شیاطین وو د شیطانانو سره به په زنجیر کې تړلې شي او بیا به خامخا حاضر کما چاپیره د جهنم نجفیا اړولی پراته په زنګونان باندې په ګوډ باندې به پراتی د هیبت د وجنه اړولی پراتی دا مجرمان به حاضر کړي شي او الله پاک وی چې کم پکې زیات ناکارو نو اول به جهنم ته پکې هغه داخلو او بیا به دا نورو ثم ننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا بیا به خامخا الله زرا راخ کما زبر او باسم د هر ډلینا هغه کس چې هغه په دې کې زیات سخت او پر رحمان باندې عتی یاد نه فرمانه په لحاظ سره
چې کوم غټ نافرمانه الله وی اول به هغه راوباسم اول به دوزخ ته هغه داخلوم ثم نحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا الله بیا خامخا مونږ چې یو الله ذو عالم فاغه خلق چې هغه لایق دي د دوزخ صليا د سوزیدلو یا د داخل کېدلو صلی چې کوم دوړ ته ویل کېږي سوزیدل او داخل کېدل الله چې کوم د داخلي د دوزخ او د سوزیدو لایق دي کنه الله یې ما ته معلوم دي هر کس پیژنم او الله تعالی فرمایي چې هر یو کس په تاسو کې و ان منکم الا واردها هر یو کس په تاسو کې په دغه جهنم باندې هغه ته داخليږي هغه ته باغې باندې بتیریږي دا خبره الله پاک په ځان لازمه کړي و ان منکم الا واردها نو بیا کتابونه لیکي چې یو خدا کافران دي ها ښکارا کافران او دا منافقان دا خو به کوم دي د دوزخ په دروازو باندې داخليږي دوزخ ته او یو چې کوم دی دا ګناهګار مسلمانان نو دا به پتیریږي د پاسه د پولیسرات د پاسه پولیسرات د دوزخ د پاسه یو پول دی او ډېر نری ډېر تیر او ډېر اوږد د اعمالو په لحاظ سره په هغې باندې به تېرېدل کېږي نو چې الله وغواړي که مسلمانان دوزخ ته داخلي نو بس بیا به هغه راتاویږي پکې او کوم پر چې الله ته خوښ وي هغې په دوزخ کې به نو په دغه لحاظ سره و ان منکم الا واردها سو کوئی واردها دا مطلب دی چې هر یو کس په تاسو کې په هغې تېرېږي مسلمانان به په هغې باندې تېرېږي که نه او کافران خو به چې کوم دی په دروازو باندې جهنم ته داخل شي او بعض علماء دا معنا کړي و ان منکم الا واردها وارد دا معنا چې هر یو کس په داخليږي هر یو کس په داخليږي نو ابن عباس سے فرمایي چې دا و ان منکم دې کې خطاب کافرانو ته دی هر کافر به جهنم ته داخليږي دوزخ ته داخليږي او بعض علماء وینا و ان منکم کې دا خطاب مسلمانان تم دی او کافر تم دی کافران من دوزخ ته داخليږي او دا مسلمانان من ورې ټول دوزخ ته الله پاک اول داخل کی دا ټول مسلمانان من دوزخ ته اول لاشي خو ګور مسلمان بس وځي نه دا صرف دې د پر چې دا دوزخ وویني چې ته پته ولګي چې بیا الله پاک جنت ته بودي چې د جنت قدر سره پیدا شي چې ګور الله پاک زړه دوزخ نه څنګه ګور بچ کړم نو هر مسلمان من ګور اول دوزخ ته ځي لیکن فضی بنا لکه په حدیث کې راغلي چې دا دوزخ په مسلمان ته وي جز یا مؤمن اے مومن شابه زر تیریگا فقد اطفأ نورک لهبی ستا دا نور د ایمان چې دی ستا دا نور د ایمان زما د لمبې چې کوم دی مړی کوي نو اے مسلمان شابه زر تیریگا نو بعد علماء وی هر مسلمان من ګوري اول سره دوزخ ته ځي دوزخ په وویني چې د جنت قدر ولور شي نو دا مختلف ترجمې شوي دي وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا الله پاک فرمای وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا او نشتره تاسونا یو کس إِلَّا وَارِدُهَا مگر هغه د داخل کیدونکې دی كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا دا داخل کېدل او دا تیرېدل په پروردگار صاحب باندې حتما مقضیه لازمی فیصله کړی شوی الله په دا خبر ما په ځان لازم کړی دا ادا فیصله شوی دا چې څوک مو ته داخليږي همیشه د پاره او څوک مو ته داخليږي لږ وخت لپاره او څوک په تیریږي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الله بیا به نجات ورکم خلاصې به ورکم هغه خلکو دا چې تقوا اختیار کړی و هغوی له به خلاصې ورکم د دوزخ نه به هغه بچ ونذر الظالمین فیها جثیا او پرېږدو مونږ ظالمان په دې جهنم کې په دې دوزخ کې اړولي پراته په زنګونانو واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات او په هغه وخت کې چې لوستل کېږي په دوی باندې زما آیاتونه واضح نو چې کله په دنیا کې آیاتونه لوستل کېږي قرآن لوستل کېږي قال الذين كفروا للذين آمنوا وی کافران مؤمنانو ته په دنیا کې به دا خبره کوله چې تاسو وایئ چې موږ مسلمانان یو موږ غوره یو او جنت ته به موږ ځو
نو په دنیا کې هم موږ ستاسو نه په مال کې سیوایو په ډله کې سیوایو خولي خولي مجلسونه دي موږ دي بیٹکونه دي اجري دي او تاسو خو هیڅ نشته نو اول خو تاسو د موږ نه لکه غوره نه یې او آخرت نشته او که آخرت قائم هم شي نو بیا موږ تاسو نه غوره یو څنګه چې په دنیا کې موږ تاسو نه غوره یو نو الله فرمایي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وی کافران مومنانو ته أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا چې کوم یو په دې دوه ډلو کې د مسلمانانو او د کافرانو په دې دوه ډلو کې غوره دي په اعتبار د مقام سره د کورونو سره ظاهر د اوسېدو سره وأحسن ندیا او زیات ښکلي دي په اعتبار د مجلسونو د بیټکونو سره نو موږ ستاسو نه غوره یو نو په آخرت کې موږ ستاسو نه غوره یو نو الله پاک فرمایي چې ښه په دنیا باندې نازېږي په بیټکونو په جیدادونو باندې ستاسو نه ښکلي خلک الله پاک په طاقت کې او سامانونو کې هغه ما هلاک کړي وکم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن اساسا ورئیا الله ډیر هلاک کړي مونږ له دوی نه مخکې جماعتونه چې هغه ډېر ښکلي وو په سامانونو کې ورئیا او په هغې منظر کې په هغې ځای د کتلو کې چې هغوی د کتلو هغه ځایونه هغه منظر چې ورته ویلی کېږي او ښکلي مناظر ښکلي ځایونه مجالس وو الله یې ما هغه هلاک کړل او الله پاک فرمایي چې یو سړی عزت کوي که نه نو پروا پرې مه کوه چې څوک په ګمراهۍ کوي الله پاک د هغه لپاره مهلت الله هغه ته ورکوي تر دې چې یا خو به عذاب په دنیا کې وویني او بس یا به قیامت پې راشي او هغه مرګ به قایم پې شي دا مرګ هم یو قیامت دی نو بیا به ورته پته ولګي چې د چا هغه ملګري مضبوط قل من کان فی الضلالة فلیمدد له الرحمن مدا ووایا هغه څوک چې په ګمراهۍ کې وي الله یې بس مهلت ورکوي هغه ته رحمان په مهلت ورکولو حتی اذا رأوا ما یوعظون تر دې چې په هغه وخت کې دوی وویني هغه چې دوی سره کومې وعدې کړې کېږي اما العذاب و اما الساعه یا هغه عذاب وویني په دنیا کې او یا قیامت بیا وویني قیامت کې عذابونه وویني نو بیا به پوه شي فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا فزرد چې دوی به معلوم کړي او به پېژني هغه څوک چې هغه خراب په اعتبار د مکان او د مرتبو په لحاظ سره څوک کمزورې څوک خراب واضعف جندا او څوک زیات کمزورې وو په اعتبار د ډلې پته به بیا ولګي چې چا هغه ډله مضبوطه وه او د چا هغه ډله کمزورې وه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى او زیاتی الله پاک هغه خلقو ته چې چا هدایت حاصل کړی دی الله سیوا کوي هغو ته هدایت چې کوم خلک په هدایت دی که نه الله پاک هغو ته په هدایت کې هغه ترقي نصیب کوي لکه اهدنا الصراط المستقیم مونږ وایي که خدای پاک مونږ ته نیغه لاره وښیي نو نیغه لاره خو الحمدلله خدای پاک مونږ ته ښوولې ده خو خدای پاک مونږ ته پکې ترقي نصیب کړي نو الله پاک هدایت والا د هدایت سیوا کوي والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا او هغه باقی پات کیدونکي شیدونه چې هغه صالحات دي ان نیک عملونه چې دي هغه غوړه دي په نزد پروردگار ته په اعتبار د ثوابونو او بدلو وخير مردا هغه غوړه دي په اعتبار د انجام الله وی نیک عملونو خپل انجام دي مال او دولت څه کوي هغه مال او دولت چې د دین لپاره په کار را نشي ډیران خو به د هغه نه ښایي بیا ډیران خو بیا هم په کار راشي که نه افرأیت الذي کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا دا یو کافر و عاص ابن وائل نو په هغه باندې مسلمان قرضه وه نو هغه ته غوښتله
نو دې ورته وی چې الله بدار خپل پیسې در کومه چې ته کفر وکړي. نو مسلمانو ته وی چې دا چرته هم نشي کېدی چې زه کفر وکړم. که ته چې کوم دی مړ شي او بیا جم دی شي او بیا مړ شي بیا جم دی شي خو زه کفر نه کوم. نو دې ورته وی ښه زه بیا دا جم دی کېږم. نو هغه ورته وی او که نه نو بس بیا وی ښه چې زه بیا جم دی کېږم نو بس تا له به خپله قرضه بیا وی درکړم. نو دا خنداګانې کولې. نو الله فرمایي افرأیت الذي کفر بآیاتنا آیا تا لیدلې ان تعجب که په هغې کس چې هغه کفر کړی زما په آیاتونو وقال لأوتین مالا وولدا او ده ویلی دي چې خامخا ما ته به راکړی شي په آخرت کې مال او اولاد. وی زه به خاندلې وی که دوباره جمدي شو که نه په آخرت کې ماله مال او دولت د ما سره وي نو بیا به دله وي درکړمه. نو دی وی دا خبرې کوي. الله وی اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا آیا تماشا کړی د غیبو یعنې په لوح محفوظ کې کتلي دي چې دا خبرې کوي چې بیا به د ما سره هلته کې چې کوم دی چې خو دا خو د غیبو خبرې دي هلته کې چا سره بیا مال اولاد کوم ځای کې دي. نو الله پاک وایي ښه د غیبو تماشا یې کړې ام اتخذ عند الرحمن عهدا او که نه دې نیولی دی د رحمان سره د الله سره عهد الله سره څه عهد کړی څه الله پاک وایي د سره عهد نشته ځکه د کلمه نه ده ویلې نو د سره د کامیابۍ او د خلاصېدو هغه عهد نشته وعده د سره نشته او دی ناکام دی. کله الله وی خبره دغه رنګې نه ده خبره دغه رنګې نه ده چې څنګه خبره کوي داسې نه ده. او الله پاک دا دی چې کومې خبرې کوي الله پاک دا غلفې دي کومه زما ملایکې لیکي او دته به دا عذاب مونږ سیوا کوو په سیوا کولو تر کدی بیا ادبی کوي. کله دا څنګه دا سنكتب ما یقول الله وی مونږ لیکو هغه چې دی وایي پن حال الله وی دا دې چې کومې خبرې کوي دا خبرې مونږ لیکو چې دی وی ماله به ماله هلته کې را کړی شي او زه به داسې کوم داسې کوم. نو الله وی دا مونږ لیکو په فرشتو ته حکم کوم چې وی دی کوي. ونمد له من العذاب مدا الله مونږ سیوا کوو د دې لپاره د عذابونو په سیوا کولو. ونرثه ما يقول وياتينا فردا او الله پاک د دې چې کوم خبرې کوي د مال او د اولاد دا فخر پې کوي. الله وی دا به واخلم او د دې به وارث شم انده لکه څنګه چې وارث ته مال پاتې شي نو الله پاک دې بلاړ شي او دا مال به الله پاک دې نه پاتې شي دا بچي به د نه پاتې شي او دې چې بیا حاضرېږي کنه نو یک یواتي به نه به سره مالي نه به سره بچي. ونرثه ما يقول وياتينا فردا الله دې وارثم دغه دا هغه چې دې کوم خبرې کوي چې دې کوم مال باندې پکې بچو باندې نازيږي الله دې به وارثم نو مطلب دا چې دا به واخلم دې به لاړ شي وياتينا فردا دې برازي ما دا الله وی ځان لا منفرد نه به سره مالي نه به سره بچي. او الله پاک فرمایي دې مشرکانو دا بوتان او دا معبودان چې ځان له لټولې دي او دا د غیر الله دا نظام په چې کوم روان دي نو دا د دې لپاره دوی روان دي چې دا معبودان دوی ته او د دوی دا مرګري ګناهګاران د دوی لپاره باعث عزت شي او دوی له عزت ورکړي نو دې لپاره دوی شرکونه کوي او د الله نظام نه مني نو الله دا عزت ورکړي نه نو دې د وجه به دوی عزت کېږي. واتخذوا من دون الله آلهة او نیولي دي کافرانو د الله نه علاوه معبودان باطلا ليكونوا لهم عزا چې شي دغه معبودان د دوی دپاره عزا باعث عزت او د دوی امدادیان شي ځکه دوی به دا خبره کوله وی اول خو آخرت نشته او که آخرت قایم هم شو نو موږ به دا خپل بوتان عزت را کوي موږ دپاره به سپارشي کوي. الله وی کله هرگز داسې نه ده دا غیر الله او دا مخلوق دا چاله عزت نشي ورکولی دا بوتان تا خلاصوی نشي بلکې د دوی دا خدایان به او د دوی دا مشران به د دوی د عبادتونو نه او د دوی د تابعدارۍ نه انکار کوي چې تاسو ته چاوي چې موږ پسې راځئ او زمونږ عبادتونه کوي. کله هرگز داسې نه ده فیکفرون بعبادتهم زرد چې انکار وکړي دغه معبودان د دوی
او دغه بوتان دوی د دوی په عبادت باندې انکار وکړي ويكونون عليهم ضد او شی به دغه معبودان او دغه نافرمانه خلق په دغه مشران بشي علیهم په دوی باندې ضد مخالف د دوی ضد به جوړ شي د دوی مخالف بشي او د دوی د بس پکاوي لپاره ذریعہ وګرځيږي الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم عزا دا شپږم رکو د دې بس لنډه خلاصه ده د سورته مریم هغه یو قسم نتیجه ده الله تعالی فرمایي چې بس یعنی شرک مکوئ او نافرمانی چې کوم مکوئ لکه چې څوک عیسی علیه السلام ته الله زوی وي څوک ته الله وي خدای وي نو الله تعالی فرمایي چې دا ډېره خطرناکه خبره ده الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم عزا الله فرمایي الم تر آیات معلومه نه ده انت معلومه نه ده او خبر نه ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم عزا الله فرمایي چې بشک مونږه ارسلنا الشياطين على الكافرين مونږه مسلط کړی دا شیطانان په کافرانو باندې الله دا شیطانان می په دې کافرانو مسلط کړو د امتحان د پر شیطان نه دا طاقت ورکړ شیطانان لا چې دا خلک گمراه کوي او خلکو ته هغه گناهونه خولي کوي نو الله فرمای الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم عزا آیات معلومه چې بشک موږ مسلط کړی دا شیطانان په دې کافرانو او په دې ګناهګارانو باندې تؤذهم عزا چې دې زوی دوی په کفر او په ګناهونو باندې پته ځولو سره الله وی فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا پس تعظیم کوا الله وی دوی په بارکه تعظیم کوا چې عذاب پراشي دا تعظیم کوا انما نعد لهم عدا الله خبره موږ شمارو د دوی لپاره په شمارلو سره د دوی د اعمال شمارو د دوی د ساګانی الله پاک وی هر کار چې کوم دی هغه ول ریکارډ کوو او نشمارو يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا او الله باغ ورځ او باغ وخت چې مونږه جمع کو دا متقیان الله دې ولا متقیان چې کوم جمع کوم دا محشر د میدان نه با الله دې جمع کوم دوی جنت ته بیا ما يوم نحشر المتقين باغ وخت چې مونږه جمع کو دا متقیان الى الرحمن الرحمن تا عند الرحمن هغه جنت تا جنت ته الله وی دوی جمع کوم د میدان د محشر نه بیا ما دا متقیان خلق وفدا په دې حال کې چې دا به وفد وي هغه ډلې با وفد کوم دی هغه عزتمن خلکو ته ویل کېږي چې ملاقات لري د بادشاہ ملاقات لري د گورنر ملاقات لري ته وفد وي نو دا خلق په دا جنتیان ما دا الله ملاقاتونه کوي الله دې مونږ هم نصیب کړي يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا الله يمشدو دا مجرمان جهنم تا وردا تکی او پیادا اندا مسلمانانو خو چې کوم جنت ته بدی جنتیانو نو جنت ته الله پاک بیاي اپ سورلو باندې باروان خو په عزت سره باروان دي او دا مجرمان چې جهنم ته بیاي کنه نو دا به وردا پیاده بم روان یو تکی ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعه نو الله فرمای لا يملكون الشفاعه اختیارات پنه لري دا بندگان او دا معبودان د دوی او دا خلق په اختیار نه لري د شفاعت کولو چې چا سفارش پکې لاو کی الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر هغه سوچ هغه نیولې وي د الرحمن سره عهد دا الله سره عهد کړی وي یعنی کلمه ویلي مسلمان وي نو مسلمان چې کوم دی هغه سفارش کوي شي او هغه دا هغه ته لپاره بکی چې الله پاک اجازه وکي او اجازه پس کوم دی هغه کافر د لپاره کړی کیږي نه کافر د لپاره سفارش نشتا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا الله فرمایدا کافران دا خبره کوي چې نیولې د رحمان بچو لرا کافران پکې دا خبره کوي څوک وی ملائکه د الله لونه دي څوک وی عزیر علیہ السلام د الله زوی دی
الله فرمایي لقد جئتم شيئا ادا خامخا به تحقیق تاسو راتللی دي شيئا ادا یو کار ناشنا تا الله یو ناشنا خبره کوي الله د پر بچی کوم دي دومره خطرناک خبره کوي دومره خطرناک خبره چې قریب ده چې اسمانونه چې کوم دي د دینه وچوي دومره خطرناک خبره ده او د اسمکه چې کوم دي وچوي او قریب ده چې اسمانونه په دوی باندې راتاو شي او دوی په اسمکه کې ورخښ شي او قریب ده چې هغه په دوی باندې راتاو شي د دې وجه چې دوی د رحمان لپاره د الله لپاره بچی ثابت دي حالانکه د رحمان لپاره د الله لپاره هغه بچی نشته دا خبره ممکنه هغه بچو ته محتاج نه دی نو الله فرمایي تکاد السماوات يتفطرن منه قریب دي چې اسمانونه هغه وشوي د دې خبره د وجنه دومره خطرناک خبره ده خطرناک عقیده ده او قریب چې اسمان پر راتاو شي وتنشق الارض او وچوي زمکه د زمکه وچوي او دوی پکې وردن نشي وتخر الجبال هدا او ما چې دا غرونه په ماته دو سره یعنی قریب ده چې دا غرونه په دوی باندې کینی او دا غرونه په دوی باندې راتاو شي دومره خطرناک خبره ده ان دعوا للرحمن ولدا د دې وجه نه چې دوی را بلل دي د رحمان د پاره بچي دوی د رحمان د پاره د الله د پاره بچي ثابت دي نو دومره خطرناک یعنی خبره ده وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا حالانکه ندی ممکن د رحمان د پاره چې اونیسی اولاد د الله سره دا خبره ممکن نه ده دا خبره محاله ده دا کې دی نشي هغه محتاج نه دی ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا الله وی ندی دا هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او په زمکو کې دا ټول ندی مگر الا اتي الرحمن مگر دوی به حاضرېږي رحمان ته د قیامت پر د دوی حاضرېږي الله پاک ته دا که ملائکی دي که عیسی علیه السلام دی که عزیر علیه السلام دی دا به حاضرېږي رحمان ته عبدا تابعدار دا ټول د الله به تابعداري خپل بندګۍ اقرار وکړي نو دا خدایان چته کې دي شي ادا د خدای بچی چته کې دي شي لقد احصاهم وعدهم عدا الله يخامخا بتحقیق سره الله پاک تفصیلا شمارل دا ټول تفصیلا الله ته معلوم دي وعدهم عدا او الله پاک شمار کړی دي په شمار کولو سره اجمالا هم الله ته معلوم دي تفصیلا هم الله ته معلوم دي دا د الله په علم کې دي دا هر څه دا خدایان نشي کېدی وکلهم آتیه یوم القیامت فردا او دا ټول الله پاک فرمایي حاضری کې به الله د ورځ د قیامت باندې فردا ځان لا ان بو سره مال وی نه بو سره کوم امدادیان وی نه بو سره بچي عیسی علیہ السلام هم پیش کیږي عزیر علیہ السلام هم پیش کیږي ملائکیم چې کوم دي هغه د الله د عاجزی کوي وہ سم عاجزی کی قیامت کې هم بیا چې کوم دي عاجزی کوي نو الله پاک فرمایي دا خدایان نشي کېدی دا خدای بچي نشي کېدی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا بیشک هغه خلک چې ایمان راوړي وي او نیک عملونه کوي فيجعل لهم الرحمن ودا درته چې وربکی هغه ته رحمان ودا محبت چې څوک نیک عمل کوي مسلمان کنا نو الله پاک هغه ته محبوبیت ورکړي د نیکانو خلقو پړونو کې چې کوم دی دا غوي محبت پروتي او په دنیا کې الله پاک هغه ته محبتونه ورکړي د نیکانو خلقو هغه خوخي او دومره کله اثرات شي چې بیا د غیبتانو خلقو دا غنا فرمانو خلقو چې کوم دی دا غو سره محبت پیدا شي چې څوک نیک عملونه کوي ایمان وي الله هغه ته محبوبیت نصیب کوي فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا الله فرمای خبر دادا آسان کړی دی ما دا قران کریم الله دې دا ما قران کریم آسان کړی دا می بیان کړی دی او دا می نازل کړی دی بلسانك صاف جبا عربی کی لتبشر به المتقين پاره چې تذکر ورکړي په دې سره متقیان او تا وتنذر به قوما لدا او چې ته وایې په دې قرآن کریم سره هغه خلک جګړمار قوم اللدا چې دا ډېر جګړمار دي دا کافران او بار خبره کې جګړې را وباسي نو الله پاک قرآن مې ډېر پر نازل کړ په عربی ژبه کې چې متقیان خلکو ته زیری ورکړي او دا جګړمار خلک چې کوم دي هغه په وایي راي
چې دنیا هم کامیاب شي آخرت هم کامیاب شي. او که څوک وایي چې یاره زه مضبوط یم او زما ډله مضبوطه ده ما سره مال او دولت دی نو الله پاک وایي سوچ دې وکړي هغه پخواني قومونه څه شو. وکم اهلکنا قبلهم من قرن الله وی ډېر هلاک کړي دي ما د دوی نه مخکې جماعتونه قومونه. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا الله وی آیت محسوسه او ته اینه د هغوی نه یو کس الله پاک په هغې پخوانو قومونو کې اوس یو کس شته د نوح علیه السلام قوم باندې الله عذاب راوست او د عادیانو او د ثمودیانو په هغې قومونو چې الله پاک عذابونه راوستل نو په هغې کې اوس یو کس کارېږي. هل تحس منهم من احد آیت محسوسه په حواس سره یا ته اینې د هغوی نه یو کس او تسمع لهم رکزا یا ته اورې د هغوی دپاره رکزن هغه کشکشو الله پاک وي هغه کشکشو هغه غلي غلي اواز د چا اورې په زوره اواز خو څه کوي خو په هغه پټه پټه باندې اواز د خپې هغه کشر د چا محسوسوي هغه پخواني قومونه څه شو. صدق الله العظیم.